بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ټول ته پته ده او سوشل میډیا دور دی، څه خبره پټه نه پاتې کېږي. د حضرت مولانا شیخ الحدیث زینت المحدثین علامه محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې څه خبره کړې وه د عاصم منیر صاحب په باره کې، زمونږ د فیلډ مارشل او د چیف آف آرمی سټاف په باره کې، او د هغه تحسین یې کړی و. د هغه په باره کې یو څو کلمات ویلي. بیا څو کسان داسې بدبخته راپاڅېده او هغه ټول هر څه چې کوم دی د هغې په دشمنۍ کې دا د شیخ هم ګستاخي وکړله. نو په دې باندې اکثر ملګرو ډېر د خفګان اظهار وکړو او ډېر ویډیوګانې پرې راغللې. مونږ عام داسې ملګرو ته هم ډېر ووې، بیا خپلو کې چې کوم نو زموږ ملګري دي هغې ته هم دا خبره کوو چې تاسو دا خبره پرېږدئ، د هغې جوابونه مه کوئ. یو خو دا ده چې هر چا ته پته ده که شیخ الحدیث صاحب یوازې نه بلکې څومره علما دیوبند دي الحمدلله په هر ځای کې هغې د حق ملګرتیا کړې ده، او کوم ځای کې چې ورته باطل ښکاري د باطل رد یې کړی دی. هغه یو شاعر وایي یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے. نو مونږه چې کوم ځای کې حق وي د حق وینا کوو، او کوم ځای کې چې باطل د باطل رد کوو. که یو سړي د هغه خوبۍ پکې وي د هغه خوبي بیانول پکار دي، نو کو هغه کې یو باطل خبره وي د هغه باطل رد چې کوم دي نو الحمدلله علماو په هر ځای کړی دی. که هغه هر څومره علما دي زموږ علما کرام د حق ملګرتیا کړې ده، او چا کې چې حق وي د هغې تشهیر یې کړی دی، او چا کې چې باطل وي د باطل رد یې په هر طریقې سره کړی دی. دویم عاصم منیر صاحب فیلډ مارشل صاحب هغه چې کوم څونه ښه کارونه کړي دي د هغې مونږ اوس هم تحسین کوو، مخکې هم کړی دی بیا به هم کوو. او که هغه کوم ځای کې بد کړي دي نو زموږ علماو، زموږ مشرانو، زموږ صوفیای کرامو، زموږ پیرانو په هغې باندې باقاعده رد کړی دی. زموږ حضرت مفتي مختار الدین شاه صاحب رحمه الله هغه ته باقاعده خطونه لیکلي دي، هغه خطونه ما پړاو کړي دي. نو دا څه نوې خبره نه ده، خو دا چې کوم دی د دې خلکو خپل یو عادت دی. زه به دا خبره په دې باندې ختمه کړم او د شیخ او د ټولو ملګرو ته به ووایم. هغه یو عرفي شاعر وایي عرفی تم ہی اندیزی غوغای رقیبا آواز سگا کم نکن از رزق گدارا. ته ځه قافلې به روانې وي ځي به او سپي به غاپي. نو سپي چې د سپو کار هم غفل وي، نو چې غاپي نه نو سپي چله قرآن خو نشي ختمولی، خپل کار به کوي او د سپي په غپا باندې انشاءالله العزیز قافله رکاویږي نه، قافله به په مخکې باندې ځي. او د یتیم د فقیر په رزق کې د سپي بیا هم چې کوم دی نو نور هم اضافه کوي، ځکه چې سپی کله وغاپي فقیر ته نو سپي دا وایي چې دا فقیر به زه اوس غلومه، خو هلته کور نه څوک راوځي چې دا څه چې دا سپی غاپي، نو خلک وایي دا فقیر دی، نو بس خلک بیا د فقیر سره مدد کوي. انشاءالله چې څونه سپي غاپي علماو قدر به خدای پاک نور هم زیاتوي، او دا خلک به خدای پاک محرومه کوي. دا د حق نه محرومه خلک دی. مونږ اول وایو چې الله پاک دې خلکو ته هدایت نصیب کړي او الله دې پوهه کړي. دا هم زموږ مسلمان وروڼه دي، خو بیا هم نه پوهېږي نو بیا د خدای په خپل قهر باندې او په خپل غضب باندې ووایي او داسې دې ووایي چې ټولو مسلمانانو ته ښکاره شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.